السلام علیکم دوستانو، څنګه چې الله ښه او جوړ دی. امید لرم چې ښه او جوړ دی. نن ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر یم. نن به ستاسو ته هغه طریقه ښیم چې تاسو خپل یوټیوب ویډیوګانو دپاره څرنګه تمنیل جوړولی شئ او په اسانه طریقې. د دې لپاره به ستاسو اول یوټیوب نه یو د پلی سټور نه یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د هغه نوم ده پیکسلیپ. د ډاونلوډ کولو نه بعد دا دلته کلاو شي. کولاوي نه بعد دلته 3 ډاټه دي، په دغه به کلیک کړئ. دنه کلیک نه بعد ایمیج سایز کلیک کړئ. ایمیج سایز کلیک کولو نه بعد د کسټم باندې کلیک کړئ. نو یوټیوب تمنیل باندې به کلیک کړئ او په اوکې به کلیک کړئ. نو دلته به راشئ لاندې اید دغه شان کلیک کولو نه بعد د ډېر راځي. نو اول به داسې کې لیکل کول غواړم. دلته په ایډیټ به کلیک کړئ. نو دلته تاسو هر رقم طریقه کولی شئ. نو زه لیکم دلته اپنی یوب چینل के लिए थंबनेल सीखो. अपने यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल सीखो. دلته به بیا اوکې کړئ. اوکې کولو نه بعد دا رقم ته سټایل راشي. ویډیو مختصر کوو نو دې لپاره به تاسو راشئ سایز. نو د دې څومره سایز کول غواړئ تاسو د دې ځای نه کولی شئ. فی الحال زه د دې سایز دومره کول غواړم. سایز کولو نه بعد به اوکې کړئ. نه بعد به راشئ کلر ته. تاسو څنګه کلر کول غواړئ. نو زه فی الحال تور کلر. تاسو هر رقم ته کلر ورکولی شئ. بعد به تاسو اوکې کړئ. د دې نه بعد تاسو راشئ سټایل ته. دلته کې تاسو هر رقم سټایل ورکولی شئ. د دې نه بعد به تاسو بیا اوکې کړئ. سټایل نه بعد به راشئ دلته تاسو کولی شئ هر رقم ته بیا جوړوم. داسې تاسو ورک کولی او غټولی شئ. ما دا رقم ته کوم. د دې نه بعد به دلته راشئ بیکګراوند. د دې بیکګراوند څنګه کول غواړئ دا تاسو خپل مرضي. د دې نه بعد سټروک. د دې نه به تاسو دا تیز کړئ. د دې نه به درکه څنګه رنګ ورکول غواړئ تاسو ورکولی شئ. د دې نه بعد به راشئ 3D ټیکس. دا تاسو 3D ته هم اړولی شئ. 3D ته هم هر قسم ته اړولی شئ. د دې نه بعد به تاسو دلته اوکې کړئ. کولو نه بعد به تاسو راشئ ریفلیکشن. دا به کلو کړئ. دا تاسو کولی شئ څنګه څومره کوئ. د دې نه اوکې وکړئ. د دې نه بعد به تاسو راشئ دلته کې تاسو که پټو لګول غواړئ پټو هم لګولی شئ. هر څه هم کولی شئ. دا نورې طریقې دا پرېږدئ. دلته به راشئ کلر ته. د دې بیکګراوند تاسو څنګه کول غواړئ اوکې. زه فی الحال دا زیډ کول غواړم. دلته هم هر قسم ته شته. زه دا کول دا به اوکې کړئ. اوکې کولو نه بعد تاسو هم څرنګه پټو ورکول غواړئ هغه هم ګیلري نه ورکولی شئ. نو زه فی الحال دې ته نه ورکوم. د دې نه بعد تاسو دلته ډبه ګورئ په ده به کلیک کړئ او په سیو ایز ایمیج به کلیک وکړئ. نو ستاسو دلته کې سیو ټو ګیلري باندې به کلیک وکړئ. ملګرو دا نن زموږ ویډیو. د دې ویډیو نه بعد بیا میلویږو په بلې ویډیو کې. درنه غواړم اجازه د الله په امان.